د دې امت د خیر عافیت او د اصلاح دپاره د دواړو جهانو سردار مبارک چې په سبا له جنګ شروع کېږي نن شپه کمې دعاګانې کړي دي تاسو یقین وساتئ کومه شپه چې په رسول الله مبارک تېره شوې ده خادم خاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره نور ملګري شته چا په رسول الله مبارک پیره کوله او چا د خپل حدودو او د باونډرۍ په حفاظت باندې پیره کوله ولاړو صحابه کرام پکې ادم شو راپام سیدل آرام مکو لیکن د دوانو جهانو سردار مبارک تمام شپه الله رب الجلال ته په عبادت باندې ولاړو او چې د تهجد ټیم راغی نو دومره په عاجزۍ الله تعالی ته وجړل او داسې په عاجزۍ دعا وکړه ابوبکر صدیق سے وایي زما په زړه خفه شو ما ورته وی چې د الله پاک رسول مبارکه بس ته الله ستا اوري بس ته نور دعا مه کوئ د اشراق په ټیم کې بیا په سباله د جنگ ختمېدو نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا کې دعا کوي او الله پاک ته یو سوال او درخواست وکړه چې د کائناتو ربه پر دومره عمر او زندګۍ کې ما ستا محبین او عاشقین د وحدانیت 313 کسان پیدا کړي دي خو دا زمانه نن شهیدان شو بیا به دې ګورې د قیامته پورې رب څوک نوم وانلي ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي د بدر دا غونډۍ مونږ ته داسې آمنے سامنے و مخامخ وه سیټ کې دی پړاو اوښته و وی د دې غونډۍ نه داسې دوړې پاسې دی وی ما شاته وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لمنې نه راکاږه هغه خپله دعا کې محو دی او دعا کوي لګیا دی دی فرمایي چې زما په ذهن کې دا و چې دشمن جوړ حمله د دې طرف نم کوي آقا مبارک له الله په دې سترګو ډېر لوی کشش او کمال اچولیو وایي چې داسې د اثر نه دا ډکې مبارکې نرګسین عینین راواړول نو د جړا د ختمېدو نه بعد د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک داسې د خوشحالۍ اثرات ښکاره شي ما ته یې وایي چې صدیقه زیر قبول کا تا ته د زیري ابوبکر صدیق ته وایي چې د اسمان نه جبریل امین علیه السلام راکوشو فرشتې ورسره دي الله به مدد وکړي نو ملائک راکوش شو د اسمان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عاشق صحابي دی سیدنا بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه حبشي غلام دیم په یو اوښه باندې سورو رسول الله مبارک تر ختمېدو نه بعد وایي ما ودې جنگ کی یو چغه اورېده چې اقدم حیزوم او حیزوم آگے بڑھ جا وی دا چغه به مې اورېده او ما سره به د چابک او د تسمې د اواز شړنګ دی غوږ سره تېر شو وایي ما سې لیدل نه به زه په خپل جوش او جلال راغلی وم آقا مبارک ورته فرمایي دا جبریل امین په خپل اس باندې سورو د هغه حیزوم نومو هغه ته به حیزوم ته به وایي چې شاباس مخکې شه چې نور هم دې مردار کو دا جبریل امین علیہ السلام الله پاک دې موږ له د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو د عمل کولو صحیح توفیق را نصیب کړي آمین وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او محبت دا د زړونو نه وته دی نو کوم ځای سره مخ شوي یو او په کوم طرف باندې روان یو الله دې کامل اتباع نصیب د شوال المبارک میاشتا
دا روجی د عظیم عبادت د فارغېدو نه بعد الله اکبر عاشقان خداوندی د حجاز مقدس په طرف باندې د روانېدو تیارې شروع کی د حج ایام سٹارټ کیږي بیا چې په مودو او زمانو پر خپل زړه کې د الله د کور دیدار او محبت او د هغې لیدل ساتلي د حج د میاشتو نه دا د اوایلو نه ده بیا هغه طرف ته تیارې وي شوال المکرم ډیر معزز میاشت ده ډیر لوی اعزاز ول الله ورکړی دی په اسلامي تاریخ اسلامي میاشتو کې حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد گرامی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاچے دا رمضان المبارک نباد دا دے مبارک میں آشتی دا شوال شپگ روجی ہونے والے ثم اتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه الصلاة والسلام دا دے امتی مومن مسلمان مثال دا سدے لکچ دے تمام عمر او تمام کال روجوی شپگ روجے دا دے میاشت دا شوال که اول سر کینی سے او که میانس کینی سے او که آخر کینی سے او که یو نی سے او که دو نی سے دمر عظیم فضیلت او فیدے او کمالات دا تخکارا شنو سمر بیماری دا دے روجے نبات خلقو تیرے کڑے دا دے ڈیرو خوراکونو دا بے ترتیبے للاسا رمضان کے او پر روجہ مبارکہ کے ہر سپ ترتیبو دا کارونم پاکی کے دل او صحتونم امانت اللہ دے پا مونگ تاسو ٹولو باندې خپل رحمو کی اللہ پاک دے مونگ او تاسو ٹولو نرازی شي انشاءاللہ العزیز نن ماسوتن نبا باقاعدگی سره د ترجمه او د تفسیر آغاز دوباره کیږي څنګه چې زمونږ مخکې معمولو د ماسوتن د مانځه نه بعد درس به انشاءالله نن شروع کیږي او د سبا نه به خیری انشاءالله العزیز د خپلو طلباو او د بناتو او د بنینو د مدرسې ټول درسونه شروع کیږي الله دې توفیق راکړي الله دې په عمل راکړي او په خپل لوی دربار کې دې قبول او منظور او فرمایي او زمونږ او ستاسو د پاره دې الله د دنیا او د آخرت یو بهترین ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين دعا کی اللہ تعالی رضا مشکلات اللہ آسان کی پریشانی ختم تقصیرات و گناہوں اللہ مریضان و بیماران دپار دعا و بڑے چ اللہ و تکامل عاجل شفا نصیب سو قرض داری اللہ دا پردی قرض نے اخلاص سو قبل و پریشانی و مشکلات کی دی اللہ تعالیٰ دا آغا تکلیف نے خلاص کے ہر نیک مقصد باندې چې څومره دوستان راضی اللہ و خپل عالی جناب کے آغا خپل مقصد کے خدای پاکا کامیاب کے او دے ټول حاضرین جمع د په نظر د رحمت وګوري د حرمین و شریفین حفاظت فرمای امین وای د بیت المقدس د زړی قبله د مسلمانانو حفاظت فرمای کم یهود او اسرائیل چې هغه مسلمانان په لوی تکلیف کې نیولې دي الله په خپل ارادو کې ناکام کې ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار صلى الله